تاسو وینئ چې نن باران نشته دی په دې کې د تګ شان نشته او تاسو وکتل د خلک ډیر زیات خوشاله دي دا ډیره غټه مسله ولې درې څلور پنځو ماشومان چې سار راځي سکول ته د دې خوند د لاسه په دې اوبو نشي اوړېدی چې د ایمنې صاحب لک شکریا ادا کوم د ټولو ملګرو د طرف نه دلته د ګیس منظوریم شوی د خیر سره پرځه کې کارونه وشو کوسه په کوسه روډ په روډ باندې ارزه پوه بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو اوریدونکو نن منګ بیا راغلیو نوشیر آباد کلی ته تحصیل تنگې ضلع 400 دا هریچند سره نږدې علاقه نوشیر آباد کلی چې په هغې باندې نن بیا یو ترقیاتي کار کیږي نو ګورو به چې ترقیاتي کار چې څنګه روان دی د هغې لاهي عمل څه دی نو هغې علاقې چې کم مشران نن راغلي چې کم ورکران راغلي د هغوی سره ومیلاویږو نو راځئ من سره السلام علیکم وعلیکم السلام نن کو زه چې ګورم که نه ډېر زیات خلک راغونډ شوي دي نن د خوشحالۍ او سما ده ډېر خلک خوشحاله دي خاص تر چې کم نوشیر آباد علاقې ته کار وشو دې غریبي سیمې ته څه وایې تاسو دې حوالې سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نه مخکې خو زه د خپل طرفه او د خپل ټول ملګرو د طرفه د کوز برامډیري چې کوم د پی ټی آی ټول ورکر دی هغوی ته او خصوصا د دې دغه د ګلندي کلي چې کوم باشنده دي هغوی ته مبارکي ورکوم کومه چې د دوی د دیرینی مسله وه دلته ایمنې ملک انورتاج صاحب راغلی یو شمولیتي پروګرام او په هغوی کې دوی ورته د خپله مسله دا کومه ستونزه چې وه دا پیش کړله کله چې باراني نو سیلاب راشي نو د دې کلي رابطه د نورو علاقو سره کټ شي دا یو ډېره غټه ستونزه وه نو ایمنې ملک انورتاج صاحب په هغه وخت کې د دې اعلان کړی خو دفتري کارونه هغه لم لیټ کېږي دا د 60 لک روپو پراجیکټ دی او انشاءالله تعالی نن په دې باندې شروع وشوله او ډېر زر به که خیري دا پای تکمیل ته ورسي او د دې خلکو چې کومې محرومیانې دي یا کومې ستونزې دي انشاءالله هغه به هواري شي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی تاسو برابر ساز دوه دله نن خو زه ګورم چې که نه څنګه چې د مشر خبره وکړله نن ډېره خوشحالي ده تاسو دې حوالې سره څه پیغام ورکوئ بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول خو زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو زموږ اواز عوامو ته رسوئ موږ چې کومه کارکردګي د عوامو ته مخې تګ دی د دې نه وروستو ډېره د خوشحالۍ خبره ده زه د خپل اړخه د خپل یونین کونسل د اړخه او د یو څو کلو د اړخه چې کوم په دې لاره باندې تګ راتګ کوي د خپل خو قدرمن ایمنې ملک انورتاج انتایس ډېر زیات مشکور او ممنون یو ډېر زیات شکریا ادا کوو چې هغې د دوی د غټه ستونزه چې ډېر وخت نه وه او هغه پای تکمیل ته انشاءالله رسېدو واله ده د هغې باقاعده پرانیسته نن وشوله تاسو وکتلو د خلک ډېر زیات خوشحاله دي دا ډېره غټه مسله ولې درې څلور پنځو کلو څنګه چې زموږ مشر ویلې امان خان لالا چې کله به باران وشو نو د دې پنځه شپږو کلو بعد د نور علاقې سره رابطه منقطع شوله وجه دا وه چې اوس تاسو دې ته وګورئ اوس دې کې دومره جګړې دي چې کله باران وشي بیا به د څه حالت نو دا ډېره غټه ستونزه وه او دې ملګرو به ډېرې زیاتې ستړې کولې د خلکو ډېر تګ راتګ وکړو او په دې کې زیات کردار زما د یونین کونسل خصوصا د ویلیج کونسل د ورکرانو دی زه د دوی ډېر زیات احسانمند یم چې دوی بار بار ایمنې صاحب سره رابطې کړي دي زه نومونه ځکه نه اخلم که یو نوم دوالم او نور رانه پاتې شي بیا به هغوی خفګان محسوسوي نو لهذا ټولو ملګرو چې کوم ورکران دي زه هغوی له شاباشۍ مبارکباد ورکوم چې نن د دوی په وساطت سره د ایمنې صاحب ملک انورتاج انتایس د فنډه د دوی د درینه مسله الله تعالی حل کړه په هغې باقاعده پرانیسته وشوله او کار به پرې شروع کېږي انشاءالله او په دې پروجیکټ باندې غالبا چې 55-60 لک روپۍ لګي د دې سره دا سایډوال هم دي داندې به دې ته یو کوپن اچولی کېږي نو دا ډېره غټه مسله وه هغه نن حل شوله نو زه د هغوی ډېره زیاته شکریا ادا کوم او د خلکو نه توقع لرم چې انشاءالله په راتلونکي الیکشن کې به موږ سره وګپ وګ ودرېږي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی تاسو خیر دی جی صحت هم ښه دی زه عرفان علي کونسلر یم د یو سوال کوم جی موږ خو خبر شو چې کله دلته کې راتلو او ډېر زیات تکلیف و خلک ډېر د تکلیف سره مخ و دا غریبه سیمه دا غریب علاقه ډېر تکلیف سره مخ و نن زه ګورم زما په شا باندې چې کم نن کار شروع دی نو دا خو ستاسو د کلي د علاقې دپاره ډېره زیاته خوشحالۍ خبره ده تاسو دې حوالې سره څه پیغام ورکوئ زه دې حوالې سره دا پیغام ورکوم چې زمونږ د دې کازوې د لاسه د دې پرشمندیانو د دې لارو د لاسه ډېر زیات تکلیف دی ډېرې خټي ماشومان چې سار راځي سکول ته د دې خوند د لاسه په دې اوبو نشي اوړېدی چې معمولي اوبه ویني ماشومان سکول ته نه ځي وایي یاره نن په سیلاب راغلی نن سهار هم سیلاب و تاسو به وینئ په دغه باندې په ویډیو باندې او ډېر زیات تکلیفات زمونږ د خلکو ته د عوامو ته دا شکر دی په دې باندې موږ د ایم این اے صاحب او ایم پی اے صاحب د شکریا ادا کوو چې موږ له دومره ټایم راکو او دومره د ترقیاتي کار راته وکړو په دې باندې موږ د مخکې ډېر حکومتونه تیر شو ډېر سیاسي پارټۍ پې تېرې شوې چا به ویل نن یې درته کوو چا به ویل سبا یې درته کوو سروې به وشوه هغه وایي سروې وه
خو دوی چې کم کار وکړو نو دا بالکل مطمئن دی په 2-3 ورځو کې انجینران رالل بهر حال د ایریګیشن ډپارټمنټ موږ شکریا ادا کوو چې هغوی په ټیم ځان راورسو او دا سامان یې راورسو او کار شروع شو د خیره سره په دې باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو ستاسو د میډیا والا او د MNA صاحب دي د دې ټولو موږ د زړه نه شکریا ادا کوو خاص کر زه د خپل کلي د طرف نه د هغوی د زړه نه ډېره شکریا ادا کوم ډېره مننه شکریا السلام علیکم وعلیکم السلام او تاسو نن چې کوم د ترقیاتي کار کیږي او ډېر په ګڼ تعداد سره چې کوم د علاقې خلک راوتري څه پیغام څه میسج تاسو ورکوئ بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم دی ډاکټر فرید خان زه د ګولندي کلي سره تعلق ساتم او ډیپټي جنرال سیکرټري یم د PTI کوزبارم ډیری نه زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو موږ له بل ورځ یو پروګرام کړی و او د روډ برابر کې یو ویډیو چلولې و دغه کړی و او اوس بیا دې پروګرام لرلی ستاسو اول ستاسو ډیره شکریا ادا کوم بیا د MNA صاحب شکریا ادا کوم چې MNA صاحب ما ته دا خبره کوله چې ستا 2 کار دي ما سره دواړه ما اخیستي دي حالانکه په دې باندې موږ 2-3 پیری ډیر زیات دغه وکړو دا 2 کاله په ښه کافي جنګ وکړو نن کوم سبا کوم د مصرفیاتو په وجه باندې غلم لیټ شو ما ته لستنې یو ټس مرمر یو را کړی دی MNA صاحب زه د هغې ډېره شکریا ادا کوم MNA صاحب داسې اوس ټس مرمر یې راته نور را کړي دي زما په نوم شوي دي او دا کازوی چې کوم وه دا هم زما په نوم دغه کړې وه زه د MNA صاحب لک شکریا ادا کوم د ټولو ملګرو د طرف نه د PTI طرف نه د دې کلي د علاقې د ګولندي کلي نوشیر کلي د کشرانو مشرانو د دې امزولو د طرف نه زه ډېره شکریا ادا کوم چې MNA صاحب تاسو موږ ته په دې سخت وخت کې په دې حالاتو کې دا کار وکړو نو ستاسو ډېره شکریا السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه جی تاسو خیر جی بالکل امن تاسو نن د حواله سره چې کوم د ترقیاتي کار شروع دي تاسو د حواله سره څه پیغام ورکوئ ښه جی اول خو تاسو د خیبر سیمې میډیا والا ډېره شکریا ادا کوم چې زموږ پروګرامونه لا کوریج ورکړ ډېره مننه شکریا د دې موقع مناسبت سره وزدون نوې ما چې لکه دلته د پرسوس د مکازبیا چې د MNA صاحب د طرفه دلته د ګیس منظوریم شوی د خیر سره ورپسې د MPA صاحب کارم شروع دی بل تاسو پروګرام لا کوریج ورکړو د بجلی سکمونم شوی دي په نوشیر آباد او په دې ګولندي کلي کې خاص کړو او سولرم شوی دی نو د دې زه کریډټ خلاصه خبره کوم چې PTI MPA او MNA لا او PTI UC کوزبرم لري ورکرانو دا کریډټ ورکړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه خو د دې میډیا والا چې کوم راغلي د دوی شکریا ادا کوم باقي زمونږ د 4.5 کاله چې زمونږ د PTI د حکومت په دې PK کې وشو خاص کر زمونږ په دې حلقه کې چې کوم نه دا ډېره نظر انداز شوی وه زمونږ په حلقه کې د ګیس کارونه وشو د سړکونو کارونه وشو او لګیا دي کارونه کیږي چې کوم غالبا د نورو پارټونو غالبا د قومي وطن پارټۍ په دې باندې 40 کال حکومت کړو دا علاقې چې کوم نه دا نه محروم پاتې شوی چې د PTI حکومت راغی زمونږ علاقې چې کم دي زمونږ علاقو کې پرځه کې کارونه وشو کوسه په کوسه روډ په روډ باندې ارزه پوښ شو نو زه د MNA صاحب شکریا ادا کوم زمونږ علاقې ته ګیس وکړو زمونږ علاقې ته چې کوم دی نور کارونه چې کوم دی وې کړل زمونږ د NPA صاحب چې کوم دی نو هغه روډونه وکړه لګیا دی کوي نو د PTI حکومت چې کوم دی زمونږ په علاقه کې ډېر زیات کارونه وکړه او لګیا دی کیږي ستاسو د میډیا والا د خپلو د PTI د ورکرانو او د MNA صاحب او د NPA صاحب د ټولو شکریا ادا کوم چې زمونږ په دې علاقه کې کارونه وکړل او ان شاء الله کوي به کارونه